حدیث کې خدا راځي چې ته برکت حاصل کړه په قرآن سره، ځکه دا د الله کلام دی او د الله د ذات نه راوتی دی. نو دا د الله د کلام دی، الله په دې کلام کړی دی، د الله د ذات نه راوتلی شوي خبرې دي. نو یقینا د دې حرف حرف فعل هغه به برکت دی او د خیر ذریعه او سبب دی. د دې وجې کو فضایلو باندې مونږ او تاسو حدیث مبارکه راواخلو، نو هغه ډیر زیات راغلي د قرآن کریم د یادولو په فضیلتونو کې. لکه حدیث کې دا خبره تاسو ته مخکې دا وړاندې ده چې یو حرف باندې الله جل شانه لس نیکۍ ورکوي. نو بیا هغه انسان چې په منځ کې دا قرآن کریم لولي، نو په یو حرف باندې 100 نیکۍ میلاویږي. اوس قرآن کریم چې چاته یاد وي او هغه قرآن کریم تلاوت کوي، د شپې ودرېږي او تاسو په خپله باندې حساب وکړئ چې یو پوه سبق په یو رکعت کې ووایي، په بل کې یو پوه سبق ووایي، نو نیمه سپاره چې دوی نو څونه حروف دي پکې. حروف خو پیژنئ که نه؟ دغه حروف تاسو چې ویلي، نو یو حرف باندې 100 نیکۍ میلاویږي. نو څومره ډېر ثوابونه دي پکې. نو دې وجې بچو د قرآن کریم دا د عزت هغه اسباب دي، سبب دی چې قرآن کریم مونږ تاسو یاد کو. نو قرآن کریم له بیا خپل زړه ورکو چې هیڅ یو موقع داسې نه وي چې هغه د قرآن کریم د تلاوت نه بغیر تېره شي. خصوصا هغه بچي چې څوک قرآن یادوي یا چا یاد کړی دی، څنګه مولانا صاحب وایي څه ماشومان پکې دور دي، نو د هغې کار ډېر ګران دی. بس اوس دا مشغله وګرځوئ بچو چې قرآن کریم ته همتن متوجه د شپې د ورځې، دا نه چې د مدرسې 2 غنټې 3 غنټې 4 غنټې بس دا خو زما د سبق وخت په دې کې به زما خبره برابرېږي. کو دې کې زما خبره د سبق هغه ترتیب برابر نشو، نو بیا ولا وخت کا کور کې څه وخت فارغ کا، د سحر وختي پاسه هغه وخت ولا ورکا چې قرآن کریم کې څه قسمه زموږ استاسو کمې پاتې نشي. او بچو یاد وساتئ قرآن کریم کې چې په دغه وخت کې کمې پاتې شو، سبقي کچه پاتې شو یا منزل کچه پاتې شو، او خاص کر د دور په دورانیه کې چې کم سبق کچه پاتې شو، کم منزل کچه پاتې شو، دا بیا نه یادېږي. ګورئ دې دپاره بیا خوارۍ کې مونږ ډېر ملګري داسې ښکلی قرآن ورته یاد بو، خو بعضې سپارې داسې وي بس دا چې په کومه شپه وروم دا بیا یادو، او چې یادې کم ویروم بیا رانه هېروي. نو دې وجه دا ده چې بچو دا په دغه وخت کې لږ کمزورتیا پکې پاتې شي. یادوي زه د خپلو وړو ته دا خبره کوم، حفظ د هلکانو ته دا خبره عموما کوم، مخکې مدرسې کې دا خبره ما وکړه چې یو د قرآن یادول یو د قرآن پخول دي. نو قرآن تا یاد که تا اوې بس صحیح ده، خو یو د قرآن پخول دي او د هغې ادراک تا د چې کوم استاد مخامخ ناست دی هغه د هغې ادراک کوي چې بچیه تا ته دا سفاره دا سبق دا پوخ شو. دې وجې زمونږ د ترتیبونو کې دا خبره چې بی سبق ته وورو نو تا خو یاد وورو، استاد ته غلطي مو نه کړه، خو استاد درته بیا وایي چې 40 پیرې واړوه او 20 پیرې واړوه. دې وجه څه وي چې تا ته دا قرآن پوخ شي، او چې کله دا پوخ شي که نه بس بیا دونه محنت نه غواړي، بیا صرف تلاوت غواړي، بس بیا دې لپاره کوششونه او چې سړی به بیا یادوي بیا به یادوي نه، دا خو یو پیره یادول دي، خو بیا د هغې د محنت هغه دا دی چې بس دا روزانه اړول دي، څه ترتیب سره سپاره 2 سپارې 3 سپارې، او چاته چې څونه ښه قرآن یاد وي دونه د هغه تلاوت سوای، او چاته چې څومره کچه وي قرآن هغه تلاوت بیا کم وي. نو بچو دې وجې نه دې مدرسې کې چې کم ترتیب ته شروع کړی قاري صاحب دی مولانا صاحب دی کم محنت کوي، نو دا یو ترتیب تاسو ته وختونه یو درکړي دي، دغه ترتیب دپاره چې بی ستاسو کامیاب شه، ستاسو کم نهج دی هغه اعلی جوړ شي، معیاري جوړ شي. دې دپاره دا خوارې دي، د شپم یعنی د شپې ستاسو دپاره فکر دی، د ورځې ستاسو دپاره محنت دی، دې وخته پورې دا تاسو سره ناست دي. نو یقینا د دې یو سوچ او فکر دی قاري صاحب چې کله ما سره کینی نو دا خبره کوي چې بی ترتیب او هغه دپاره کوشش دا چې دا بچو ته ښه قرآن یاد شي او بهترین قرآن لوستونکي شي. نو یو قرآن لوستل دي
څنګه چې تاسو لولې او یو ښایسته قرآن لوستل دي. نن د دې مجلس انعقاد چې شو د هغې مطلوب دا و، د دغې مجلس د منعقد کېدو مطلوب هم دا دی چې تاسو ښکلی قرآن لوستلو والا جوړ شئ. داسې قرآن چې په هغه خلک ووري نو خوند ورکوي او الله جل شانه ته هغه مقبول وګرځي. نو قرآن هغه مقبول ګرځي زما بچو چې کوم قرآن صحیح ادایګۍ سره وشي، صحیح تلفظ سره وشي، په خوش آوازۍ سره وشي، په اخلاص سره وشي. بس دغه قرآن چې سړی لولي نو په دې باندې خوند دی انشاءالله. نو بچو دې دپاره خواري او محنت کولی صحیح ده. په زه خو دا وخت ډیر نه اخلم، ستاسو مناسب خبره مو دغه یو څو خبرې وي ما زه به تاسو سره څنګه خبرې کوم. خو بهرحال الله جل شانه ستاسو دا محنتونه د مور او پلار دا خوارۍ دا په ځای باندې کېږي، خصوصا هغه ماشومان چې پوهیږي چې دا زمونږ د خیر دپاره او دا شوق یې دی چې زه قرآن یادوم، نو بس هغې خو بل څه کار ونه کړي. اوس یو انسان به وایي چې بهی دا بچې دا زما د ملګري درته په نیمه ګنټه کې رکو یادېږي، نو دی به رکو وایي او ما ته په ګنټه کې یادېږي، نو زه به نیمه رکو ویم. نه، زمونږ استاد شیخ زما شیخ دی مفتی فدا صاحب مد ظله العالیه، هغې به دا فرمایل چې بهی دا هلک تکړه دی، دته سبق په نیمه ګنټه کې یاد شو، نو ته په ګنټه کې ته وله ګنټه وخت ورکړه. دا خو د الله دین دی، الله نه غواړه چې الله دې قبول کړي. دا مه رستو کېږه ما چې دې خو بس رکو یادوي او زه نشم یادولی، ځکه چې دغې وخت کې ته وله وخت سیوا کړه. خوښ هم ده کم وختونه دي هغه سیوا کې، دې وخت کې تا ته رکو نه یادېږي، دا کم وخت دی د دې لپاره نور وخت برابر کې مقابله شروع کې یو بل سره، او دا تقابل او مقابله چې دا سړی مخکې بوزي چې هر کله په یو معاشره کې، په یو اداره کې، په یو مجلس، یعنی دا څونه د دې دا منعقد کېږي کو په دې کې مقابلې نه وي، یو بل نه مخکې کېدو هغه ارزو نه وي، هغه خواري نه وي، نو بیا انسان چې کوم دی نو مخکې نه ځي. نو دې وجې نن دروازې نه دا خبره وکړې چې زما د ورور خو زما د ملګري داسې تلاوت وکړو، ولې زه داسې نشم کولی. یو خو د الله ورکړی دی، چا له اواز ښایسته ورکړی دی، هغه د الله ورکړه ده، خو ته خواري وکړه. خو د هغې نه پس قرآن یادول خو الله تا ته توفیق درکړی، اوس ته هغه په ګنټه کې یادوي، ته وله 2 ګنټې ورکړه، 2 ګنټې یادوي، ته وله 4 ګنټې ورکړه. دا خو ستا په قوت او طاقت کې دی که نه. نو دې لپاره او قرآن ښه یادول دا د تمامې زندګۍ سامان دی. دا نه چې بس نن دا میاشت 2 میاشتې کال 2 کاله 3 کاله مدرسه کې یم بس ما قرآن یاد که بس دا دې پورې دی، نه، یا یو پیره مې تراو کې ور او دې پورې دی، نه، دا د قبر پورې ځان سره یاد وړل دی. نو قبر پورې به اهله یاد پاتې کېږي چې هر کله تاسو کې وچی محنت وکړي او قرآن بهترین طریقې سره یاد کړي. خوښ هم ده انشاءالله. نو قرآن به څه یادوي؟ ښکلی به یادوي، کلک به یادوي، او داسې تلاوت په شوق او محبت سره، قرآن اوریدل هم په محبت سره او د قرآن تلاوت کول هم په مینه او محبت سره. الله جل شانه قاري صاحب دا خوارۍ په خپل دربار علی قبول او منظور کړي.